بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب زدني علما ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عند حروف زیادت په باره کې منګه پرون د کم چې حروف عامله او غیر عامله پای کې منګه پرون لاول د حروف زیادت بات کړو، بیا د حروف تفسیریو او بیا د حروف مصدریو. نو ویلي چې حروف زیادت دا اوه دي، هغه یو بګي ان ده، یو ان ده، ما لا، ان ما لا، با او مین لام. نو ویلو ان دا ما سره زائد راځي، ما نافیه سره زائد راځي، ما مصدری سره زائد راځي، او د لما حینیه سره. او ان چې دا د لما حینیه سره او د قسم او د لو په منځ کې راځي. او ما د اذا متى ايون ان اين او ان سره راځي، چې کله دا د ان سره راځي، خو چې کله بدی کې دا شرط ولا معنی بکی. دغه شان د بعض حروف جاره نوم باز راځي، لکه فبما رحمت کې د مان رسول راغله، عما قليل کې د عن رسول راغله. ها او لا چې دا نو دا واو نو رسول د نفي نو رسول راځي، لکه ماله من قوه ولا ناصر. دا ان مزرین رسول راځي زائد، لکه الله تسجد او دا قسم د مخکې راځي. او من با او لام د دې ذکر خو په حروف جاره کې دا شوی دی. بیا دوه حروف چې دا حروف تفسیریه، ها حروف ته لګي چې ما قبل د وضاحت لپاره چې راځي، ما قبل د وضاحت لپاره راځي. د دې د پر دوه حروف وځ شوی دی، یو ای دی یو ان دی. د دې مخکې چې کوم حرف راغلی ایت مفسر وای، او رسول چې کوم حرف راغلی کوم کلمه راغلی نه ایت مفسر وای. بیا په ا او په ان کې فرق دا دی چې د ای په ذریعه سره د مفرد تفسیر هم کیږي او د جملې تفسیر هم کیږي. لکه د مفرد تفسیر لپاره مثال واسال القريه ای اهل القريه، او دغه لپاره د جملې لپاره مثال لکه ته قطع رزق للس ایمات. او دغه دې ان نو دا د تفسیر لپاره د په ذریعه سره د دې فعل تفسیر کیږي چې هغه فعل چې نه دا و د قول په معنا باندې، لکه ونادینا ای یا ابراهیم. ندل دی نادینا دا چې د قول په معنا باندې دی. یا لکه قرآن مجید کې دی او حینا الی امک ما یوحى ان قذفیه، نو په دې کې دا ان تفسیریه ده. او بیا موږ ویلو حروف مصدر دا درې دي. حروف مصدریه هغه حروف ته ویل کېږي چې دای په ذریعه سره دا جمله د مصدر په تعویل باندې ګرځي. او د دې لپاره درې حروف دي، ما ان او ان. په دې کې دا ما او ان دا په جمله فعلیه باندې داخليږي، او ان دې دا په جمله اسمیه باندې داخليږي. چې په جمله فعلیه داخل شو که په اسمیه داخل شي، خو دا جمله لره د مفرد په معنا باندې ګرځي. لکه وضاقت علیکم الارض بما رحبت، نو دلته دا ما رحبت ما پر رحبت باندې داخل شوی دی، دا ګرځله په معنا د رحبها باندې. او د شاعر په شعر کې يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. دلته دا ما ذهب کې دا ذهب باندې ما داخل شوی دی، نو ذهب د مصدر په معنا باندې ګرځول دی، اصل کې ذهاب الليالي. بیا ان فما كان جواب قومه الا ان قالوا، نو لهم بجمله فعليه باندې داخل شوی. بیا ان دا بجمله اسميه باندې داخليږي، او جمله اسميه له مصدر په معنا باندې ګرځي. ته علمت انك قائم، نو دا انك قائم په معنا د قیام کړي. اوس بل فصل لسم نمبر په حروف عاملو کې او غیر عاملو کې په حروف کې لسم نمبر دا د حروف تهذیب ذکر ده. حروف تهذیب هغه ته ویل کېږي، هغه حروف ته ویل کېږي چې د دې په ذریعه سره مخاطب لره په یو کار باندې د یو کار باندې رضا کولو ترغیب ورکړي په سختۍ سره. بیا په سختۍ سره په یو کار باندې راپورته کولو لپاره تهذیب ویل کېږي، را برانګښت کول، راپورته کول. او حروف تهذیب هغه حروف ته چې د هغې په ذریعه سره مخاطب ته په یو کار باندې ترغیب ورکول کېږي په سختۍ سره. په تهذیب او په عرض کې فرق دا دی چې په عرض کې هم مخاطب لره په یو کار باندې راپورته کول لپاره ترغیب ورکوي، خو په نرمۍ سره. او دلته کې هم مخاطب لره په یو کار باندې راپورته کول لپاره ترغیب ورکوي، خو په سختۍ سره. پوه شو ویلې باندې. او د دې لپاره سلور ټکي دي: الله، هلا، لولا،
لوما الله هلا لولا لوما دا دوه ټکو جوړ دي هل لا ال لا او لو لا او لوما نو باندې کې دا هل لا هل دا استفهامیه ده او لا نافیه ده ال لګي ان مصدریه ده او لا دې نه دا نافیه ده لو لا لو شرطیه او لا نافیه لو شرطیه او ما نافیه دا به همیشه لپاره د کلام په شروع کې راځي حروف تعزیز دا به همیشه لپاره د کلام په شروع کې راځي او کچرتا دا په فعل مضارع باندې داخل شول نو دا را برانګښت کول لپاره راځي یعنی مخاطب لپاره په یو کار باندې راپورته کول لپاره راځي او کچرتا په ماضی باندې داخل شول نو بیا به دا د تحزیز لپاره نه مګر په اعتبار د مفات سره دا مطلب تا دا کار ولې نه کړی هغه ته لګي یو قسم له افسوس ورکول مقصود وي چې دا کار تا کړو نو خبره پوه او دا په فعل باندې داخليږي په اسم باندې داخليږي کچر د حروف تعزیز راغلي وو او هغه په اسم باندې داخل شو نو بل کوئی چیرې دلګي خدا په اسم نه داخليږي ودلګي فعل چې دا محذوف دی لکه هلا زیدا نو هلا دا اوس په اسم باندې داخل شوی دی په اسم دا نه داخليږي نو به چې بدلګي په اصل کې فعل محذوف دی او اصل کې هلا ضربت زیدا هلا ضربت زیدا په دې باندې پوه شئ تاسو ها دغه پروه به زمخه وهي فصل عاشر حروف التعزيز حروف التعزيز په جندل تعزيز په لغت کې په معنا د راپورته کول باندې او حروف تعزيز هغه ته ویلېږي چې پای کې متکلم مخاطب لپاره په خبره باندې ترغیب ورکړي په سختۍ سره متکلم مخاطب لپاره په خبره باندې راپورته کوي په سره په سختۍ سره حروف التعزيز اربعه حروف تعزيز سلور دي هلا الله لولا لوما لها صدر الكلام د دې افعلونو د پادری دغه د پاره د دې افعال حروف د پاره صدر کلام وي مطلب دا دی چې دا سلور حروف با د کلمې په شروع کې برازي د کلام په شروع کې برازي لکه پوه شوې دی باندې ها دغه چې د اول نه پته ولګي چې د کلام څه دغه صورت ته دی وجدا دا به دغه وي بلاول کې براوړي ومعناها حظ على الفعل ان دخلت على المضارع او د دې معنی په یو کار باندې راپورته کولی چې دا په مضارع باندې داخل شول لکه ته هل لا تاكل ایت خورا کولی نه کې مطلب دا چې تاسو کوا خورا کوا هل لا تکرم ابويک ته خپل مور بل عزت ولې نه کې مطلب یې سره د خپل مور بل عزت کوا نو چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي نو با دغه باندې برازي په فعل باندې راپورته کول لپاره برازي ولوم ان دخلت على الماضي او کچرتا په ماضی باندې داخل شو نو بیا به د ملامت کېدو د پر راځي وحين اذن لا تكون تحزيزا الا باعتبار ما فات او په دغه وخت به تحزیز بنئ مګر په اعتبار د مفات سره مطلب دا لګي راپورته کول به مقصود وي خو په اعتبار د مفات سره چې دا کار تا کړه ولې نه چې کړه دی نو دا ډېر ځل خو لکه مثال لګل هل لا ضربت زيدا تا ولې دا زید نو وهله مطلب دا چې وهله دی وسه هل لازم ته زید ولې نه وهله مطلب تا ملامت کوي چې تا به چل کړه وهله به دی نو لکه ډیر راپورته کوي په اعتبار د مفاد سره چې مطلب دا کار خو د وسو کو لګ بیا ونه کوي یاره په قرآن مجید کې لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ولې تاسو استغفار نه کوئ چې الله پاک د باندې رحم وکړي لو ما تاتینا بالملائکه ولې تاسو ولې ناراضه موږ ته ملائکه لولا جاءوا عليه باربعه شهداء ولې نه پېښ ولې نه راولې دوی په باندې څلور غواهان لولا اذ سمعتموه قلتم ان ما يكون لنا ان نتكلم ولې تاسو ونه کړه چې تاسو دا خبره واورېدله ډېر شی په قرآن مجید کې واښوي نو چې په مضارع باندې راشي نو بیا به سره پر راځي د تعزیز لپاره او چې په ماضي باندې راشي نو بیا به سره پر راځي د ملامت کولو لپاره واښوي باندې ولا تدخل الا على الفعل كما مر او اذا ما داخليږي مگر په فعل باندې كما مر لکه څنګه چې د دې مثالونه مخکې څه تیر شوي دي لکه په فعل باندې دا باندې داخليږي مگر په څه باندې داخليږي په فعل باندې فان وقع بعدها اسم فبإزمار فعل کچر دا درین ورستو اسم راغلو نو به چې دا حروف په اسم باندې داخليږي ودلګي فعل څه شری پټو کما تقول لمن ضرب قوما لکه ته یو کس ټول قوم اوه او ټول خلک اوه کنه او تا ته چې هل لا زیدن نو ګورل لګي قرینه موجوده ده چې دا ټول خلک اوه کنه او زید ونه وو نو هل لا زیدن مطلب سره هل لا ضربت زیدن
چې تا دا زید ولې ونه وهو مطلب دا چې ټول خلک د وونه دا زید باندې وموالو نو دلته دا هلا زیدن دلته دا هلا دا په اسم باندې داخل شو او مخکې موږ دا خبره وکړه چې د دې داخلېدل په فعل باندې چې دا ضروري دي نو وایي چې دلته دا فعل د دې محذوف دی فعل لري سره نه هلا زید باصل کې څنګه اي هلا ضرب اي ګوره دا حرف تفسیر راغی د مخکې مفسر دی ورسره سره تفسیر او مفسر په دې پوه شوي وجميعها مركبه او دا ټول چې دا مرکب دي جزءها الثاني حرف النفي لري دویم جزء چې دا حرف نفي ده والاول حرف الشرط والابي الاستفهام او حرف المصدر او لولې بیا حرف الشرط لکه بلولا او بلوما کې او الاستفهام یا به استفهام لکه هل او یا به حرف مصدر لکه اد لا ولولا معنى اخر وللولا معنى اخر او د لولا لپاره یو بل معنی هم ده یعنی لولا د بل سره لپاره هم راځي اصل شی ده وامتناع الجمله الثانيه لوجود الجمله الاولى د انتفاء ثاني فسبب د وجود اول د انتفاء ثاني په سبب ده یعنی په دوه جملو باندې داخليږي او د دې مطلب دی چې دا دویمه جمله منتفی شوې ده په سبب د اولنی د وجود لکه لولا علي لهلك عمر لولا علي لهلك عمر نو ځل ګوره حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو فیصله وکړه د حاملې په باره کې نو هغه فیصله چې نن دا صحیح نه و حضرت علي رضی الله ورته تنبیه وکړه چې دا مسله خود څه ده او د څه ده او د ستاسو څنګه وکړل د څه نه و پکار نو حضرت علي فرمایل حضرت عمر رضی لولا علي لهلك عمر کچرتا علي نه وي نو عمر با خو عمر نه هلاک شوی ولی ځکه چې علي موجود دی نو دا لولا راځي د انتفاع ثاني په سبب د وجود اول چې دا دویمه جمله نه واقع شوی ځکه چې اولنۍ سره موجود ده لکه پوه شو مې باندې او دا لولا په دوه جملو باندې داخليږي چې اولنۍ په پکې جمله اسمیه وي لولا علي موجود لهلك عمر وللولا معنى اخر او د لولا لپاره یو بل معنی ده چې کومه ده وامتناع الجمله الثانيه لوجود الجمله الاولى چې اندفاع ملکېدل د دویمه جملې دي د وجه د وجود د اولنۍ جملې نه نحو لولا علي لهلك عمر یا لکه قرآن مجید کې لولا رهتك لرجمناك که چتستانه قبیله نه نو موږ ته پکانو باندې وشتلې وې او موږ پکانو باندې وشتلې ولې ځکه د قبیله دی موجوده ده وحينئذ تحتاج الى جملتين وبدا وقت بدا محتاج دو جملو ته اولاهما اسميه ابدا او په دې کې باندې جمله به همیشه لپاره سوي اسميه وي نو لولا علي الباصل کې سره لولا علي موجود لهلك عمر هغه پوښوي نو د حروف تهذیب خلاصه دا شو چې حروف تهذیب تعریف سره تعزیز به معنی ته راپورته کول او په اصطلاح کې حروف تعزیز څه ته وایي هغه حروف چې داغه په طریقې سره متکلم مخاطب لره په خبره باندې راپورته کوي په سره په سختۍ سره او د حروف تعزیز سوري الله الله لولا لوما سوري سلور دي او دا ډېر چې دا سلور دا مرکب دي د دوه سجونه ویم کو به کې نفي او نفي به او لولې بیا حرف شرط لك لولا لوما او یا به مصدر لك الله او یا به دا به استفهام لك هل بیا موږ وی چې دا سلور حروف کچا د فعل مضارع باندې داخل شو تحسیس لپاره راځي یعنی مخاطب لره په خبره باندې راپورته کول لپاره راځي او کچا د ماضی باندې داخل شو دا د ملامتیا لپاره راځي سره لپاره راځي د ملامتیا لپاره راځي او په دې کې به تحسیس په اعتبار د مافات سره بل پکې موږ دا خبره وکړه چې دا حروف تعزیز به همیشه لپاره په فعل باندې داخلي کچا د حروف تعزیز په اسم باندې داخل شو نو موږ چې فعل محذوف ته لکه یو سړی ولګي ټول قوم او بیا د سوي چې هل زیدن مطلب هل ضربت زیدن او لولا لپاره بل معنی هم دا چې هغه راځي د انتفاع ثاني په سبب د وجود اول هغه بلې باندې پوه شوي ها خاجي بل حرف توقع دا یو حرف دی حرف یا حرف توقع امید ته ویل کیږي توقع امید ته ویل کیږي واقع کېدل ته ویل کیږي او د دې لپاره یو حرف ته چې هغه ته قد ویل کیږي د حرف توقع کوم دی قد په ماضي کې قد کله په ماضي باندې داخل شي دا ماضي حال ته نږدې کول لپاره راځي ماضي حال ته نږدې کول لپاره راځي ګوره خبره ده کنه چې د ذل حال او د حال زمانه وي
د ذل حال او د حال زمانہ یوي نو چې کله د حال چې دا ماضی راغله حال سره راغله ماضی راغله نو او د ذل حال چې دا ماضی حال ماضی نو په دغه ماضی باندې د ماضی حال د نږدې کولو لپاره په دې باندې قد داخليږي خو شو باندې لکه قد ركب الامير معنی دا چې امیر وصل نه دا لګ مخیر او دې د حروف تقریب ورته ویلېږي څورته ویلېږي حرف تقریب ورته ویلېږي بیا دا چې د دې قد نو ورسته ماضی راشي نو دا چې دا ماضی چې حال جوړیږي د لپاره دا ضروري دی چې په دې کې وقت راغلی ماضی چې حال جوړیږي د لپاره دا ضروري چې دا بس راغلی قد به پکې راغلی کله کله چې دا تاکید لپاره هم راځي او په مضارع باندې داخله شي نو تقلیل لپاره راځي د سره لپاره خو چې په قرآن مجید کې راشي بیا بر تحقیق لپاره راځي پوه شئ قد بیا په ماضی باندې داخل شي یا په سم داخل شي په فعل مضارع باندې نو قد په ماضی باندې داخل شي نو د سره لپاره راځي د تقریب لپاره د سره لپاره تقریب څه مطلب یعنی ماضی لره حال ته نږدې کول لپاره راځي ماضی لره د حال لپاره دیو د تاسو پر اوس کال په میزان الصرف او شهر الصرف کې تعلیم الصرف کې د ماضی قریب گردان کوو نو قد ضرب قد ضربا قد ضربو قد ضربت قد ضربتا قد ضربنا دا ماضی قریب گردان یو ماضی مطلق دا موږ چوي ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا دا ماضی مطلق تا او ماضی قریب قد ضربا ماضی بعید کان ضرب کانا ضرب کانو ضرب دا بل شي دی په په مضارع باندې قد چره دا چر شین د سره بارازي د تقلیل لپاره لګي ان الكذوب قد يصدق دا دروغجن سړم کله کله بچتیا وي او چې په قران مجید کې دا قد راشي نو عام طور باندې تحقیق د لپاره دي سره بارازي لګي قد يعلم الله المعوقين قد نعلم انه لا يحزنك الذي وشوي خالي وګورئ فصل حرف التوقع یعنی هغه حرف چې هغه توقع د امید لپاره راځي د دې کول لپاره راځي واقع کېدل لپاره راځي نو حرف التوقع قد حرف التوقع څه شی دی قد وهي في الماضي لتقريب الماضي الى الحال او دا چې په ماضي باندې داخل شي نو ماضي لره د حال د نږدې کولو لپاره راځي ماضي لره حال د نږدې کولو لپاره راځي لکه ویلګي قد ركب الامير قد اخذ سره امیر سوار شو اي قبيل هذا يعني لګ مخکې په شو ویل باندې ولاجل د دې وجنه چې دا قد دا په ماضي باندې راځي او حال د نږدې کوي نو سميت حرف التقريب ايضا نو دې قد حرف تقريب هم ویلګي تقريب ورته ولي وي قد تقريب معنا نږدې کول نو دا ماضي لره حال طرف ته نږدې کوي نو ځکه د تسوي لګيږي تقريب ولهذا تلزم الماضي د دې وجنه لازم دی ماضي لره ليصلح ان يقع حالا د پاره د دې چې صلاحيت ولري چې دا حال واقع شي لکه پوه شو به معنی ها یعنی دا حرف توقع چې کله په ماضي باندې داخل شي نو بیا حال جوړېږي شي دا حال د فعل ماضي چې کله حال جوړیږي د لپاره دا ضروري دی چې په دې کې وقت راغلی پوه شئ ځکه د ذل حال او د حال د معنی سي یوي نو چې ذل حال او د حال د معنی یو نه کنه بیا حال صحیح نه دی نو په کله چې ماضي حال واقع شي نو بیا ذل حال د معنی وسنی او د حال د معنی مخکینی نو هغه مخکې د نږدې کولو لپاره قد داخليږي پوه شو به معنی وقد تجيء للتاكيد او كلا كلا دا قد رجي د لپاره د تاکید اذا كان جوابا لمن يسأل د کله چې دا راشي په جواب کې دا چې تاسو کې هل قام زيد چې لکه زید ولاړ نو ته ورته وې قد قام زيد په تحقیق سره زید سره ولاړ نه لګي چې کله د سوال په جواب کې راشي نو بیا د قد لپاره د تحقیق راځي وفي المضارع التقليل او مضارع کې سره لپاره راځي تقلیل لپاره لګته ان الكذوب قد يصدق بهشکه دروژن سړی کله کله اوس کذوب ګوره ډیر دروژن نو ډیر دروژن کله کله سوی وان الجواد قد يبخل او بهشکه دا ډیر سخی سړی کله کله سکی بخل کوي وقد تجيء للتحقيق او کله کله سره برازي لکه قد يعلم الله المعوقين په تحقیق سره معلوم دی الله تعالی ته آی کسان چې هغه منکون کړي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد سمع الله قول التي تجادلك نور څنګه غوړي دي قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون نور وايي کنه قاریانو
قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد ضل سواء السبيل ډېر شي دي. ويجوز الفصل بينها وبين الفعل بالقسم چې کله کله د دې او د قسم په منځ کې د دې او د فعل په منځ کې قسم هم راتلی شي په منځ کې کله کله د دې قد او د فعل په منځ کې څه راتلی شي. ويجوز الفصل جائز د فصل بينها وبين الفعل د دې قد او د فعل په منځ کې بالقسم په قسم سره لکه قد والله احسنت قد والله يعني په تحقیق په الله مې قسم چې بلای سره تحقیق کړی دي. وقد يحذف الفعل بعد قد عند القرينه او اذا قد همیشه لپاره په فعل باندې داخليږي او چې کله قرینه موجوده وي نو دا فعل حذف کول هم جایز دي. قرینه موجوده وي نو فعل حذف کول هم جایز دي. كقول الشاعر لکه شاعر دا قول شاعر دوم دی زیاد ابن معاویه نابغه ذبانی نوم دی. افید الترحل غير ان ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد افید الترحل غير ان ركابنا افیده بمعنى قربه افیده یأفدو بمعنى نزدیکت نزدې شو هغه کوچ کول نزدې شو کوچ کول غیر ان رکابنا علاوه د دې نه چې زمونږ هغه سورلی لما تزول برحالنا هغه نه دي رسېدلي زمونږ هغه کجاوو ته وکأن قدین گویا کې چې هغه تللي دي. مطلب دا دی که نه چې لکه خلک ټول لاړو او زمونږ هغه سورلی لا اوس هم دي راغلي نو لیکن دا شعر دې لپاره راوړی دی کأن قدین دا قدین نه دی قدین دلته کې دا قد چې دا په نوم باندې داخل شوی دی نو قد په حرف باندې نه داخلېږي دا په اصل کې دی کأن قد زالت یا قد ذهبت دلته کې فعل چې دا حذف دی لکه پوه شوې بلې باندې. افید الترحل غیر ان رکامنا لما تزل برحالنا وكأن قدین ترکیب بسنګي افید الترحل غیر ان رکامنا افید څه شو فعل شو الترحل مستثنى منه الترحل غير حرف استثناء ادنى حرف مشبه ركابنا مركب اضافي دا اسم دا ان شو لما فعل نفي لما حرف نفي لما تزول فعل مضارع او په دې تزول کې دا فعل مضارع او هي ضمیر په ذل حال هي ضمیر پکې با حرف رحالنا مرکب اضافي جار مجرور ظرف مستقر ظرف لغ متعلق بتزول فعل پورې واو حالیه ده واو سره كأن حرف مشبه بالفعل كأن حرف مشبه مخفف من المثقل مخفف عليه او هي ضمیر پکې اسم محذوف ته او قدیم باطل کې سو قد ذهبت یا قد زالت افعل او هي ضمیر پکې فاعل سره خپل فاعل نه خبر شو د کأن د پاره کأن فعل ناقص کأن حرف مشبه بالفعل سره خپل اسم نه او د خبر نه دا حال شو د سره پاره د هي ضمیر د پاره هي ضمیر ذل حال سره د خپل حال نه فاعل شو د لما تزل د پاره پوه شوي. وس دا تزل فعل سره خپل فاعل نه دا ان حرف مشبه بالفعل لپاره خبر ان حرف مشبه بالفعل سره خپل اسم او خبرنا مستثنى سره خپل مستثنى من هنا فاعل دا افیده لپاره افیده فعل سره خپل فاعل جمله فعلیه قبلیه. افیده الترحل غیر ان رکابنا لما تزل برحالنا وكأن قد کوچ وکو سفر افیده الرحال ادنا نږدې شو دا کوچ کول غیر ان رکابنا مگر زمونږ هغه سورلی زمونږ هغه اوخان لما تزل لا ندي راغلي زمونږ د کجاو سره وکأن قدیم گویا کې چې نږدې شوي دي گویا کې چې اتري دي لکه پوه شو بلی باندې نو به حرف توقع کې موږ دا خبر وکړه چې حرف توقع کم یو حرف ته قد په فعل قد همیشه لپاره په څه باندې داخلېږي په فعل باندې چې په فعل ماضي باندې داخل شو نو ماضي لره د حال طرف ته نږدې کول لپاره راځي او چې په مضارع باندې داخل شو نو د تقلیل لپاره هم راځي او د تحقیق لپاره هم راځي او کله کله دا د سوال په جواب کې جرا چې بیا څه لپاره راځي د تحقیق لپاره او چې کله قرینه موجود نو لقد لو رس فعل حذف کوله جائز دي. بل فصل حرف الاستفهام په اصل کې څنګه حرف الاستفهام او دینه مراد هغه حروف دي
چې د دې په ذریعه سره ناپوهه متکلم د پوهه مخاطب نه د یو خبرې په باره کې تپوس کوي. نو حروف استفهام اودس لستی او دلته د دوه ذکر دی، یو حل یو سره حمزه، یو حل یو سره حمزه. بیا دا چې دا حل او حمزه په دواړو کې فرق داره چې دا حمزه په جمله باندې داخليږي. په څه باندې داخليږي؟ جمله اسمیه وي او جمله فعلیه وي. او داغه چې حل دا په داغه کې دا پدې کې د سیدا حل او حمزه استفهام دواړه په جمله باندې داخليږي. دواړه په څه باندې داخليږي؟ په جمله اسمیه باندې هم داخليږي شي، په جمله فعلیه باندې هم داخلي شي. او په جمله فعلیه باندې داخليدل د دې اولادي، په جمله فعلیه باندې داخليدل سړي اولادي. بیا د سیدا چې څلور دی ولې سړي چې ال دغه حمزه استفهام واقع کړي شي او ال دغه حل نشي واقع کړي. واضح ال دغه حمزه استفهام واقع کړي چې خو حل نشي واقع کړي. لکه د اسم نو ورسو، لکه د استفهام نو ورسو چې کله اسم راغی نو حمزه راتلی شي او حل نشي راتلی. لکه زیدن ضرب ته ویل چې وال ضرب ته زیدن دا وای بیا زما کذا وای حرف الاستفهام الهمزه وهل. حرف الاستفهام تاسو پیژندو څه دا وای چې دغه حروف په ذریعه سره ناپوهه متکلم د پوهه مخاطب نه د یو خبرې په باره کې تپوس کوي. او دې لپاره څو حروف راځي؟ لهما صدر الكلام. د دې لپاره هم صحیح صدر الكلام وي، مطلب دا کلام په اوله کې دا راشي چې له اول کلام نه پته ولګي چې دا کلام د کم نوع دی. وتدخلان على الجمله او د داخلي کې دواړه په سمانه په جمله باندې اسمیه كانت که اسمیه وي اولاني لیکل او فعلیه لسی فعلی. د اسمیه لپاره مثال لکه ازید قائم، او د فعلیه لپاره مثال لکه هل قام زید. ودخولهما على الفعليه اكثر، او د دې دواړو داخلي دل په جمله فعلیه باندې سړي اکثر دی. ولې اذا الاستفهام بالفعل اولى، لکه استفهام په فعل سره دا اولا دی. مطلب دا کنه چې لکه د فعل د حاصلولو په اړه کې تاسو کولېږي نو دا په جمله فعلیه باندې داخليږي او په جمله اسمیه باندې داخليږي او په جمله فعلیه باندې داخلي دي سړي اولا دی. وز د دې نه اخو دا بیانې چې د دې دواړو په منځ کې چې نه دا فرق دی. د حمزه استفهام او د حل په منځ کې سره فرق دی. نو وی چې دا حمزه په هغه ځای کې براتلی شي چې په کوم ځای کې حل نه شراتله. لکه کله چې د حمزه د حرف استفهام نو ورسره اسم راغی، د حرف استفهام نو ورسره سره راغی اسم راغی، د حرف استفهام نو ورسره سره راغی اسم راغی او نو دلته کې حمزه راځي. مطلب دا دا حرف حل صرف په فعل باندې داخليږي، په اسم باندې نه داخليږي. او حمزه استفهام په اسم هم داخليږي او په فعل باندې هم داخليږي. لکه لاول دا مثال ورکړی ازیدن ضربتا، نو دلته حل زیدن ضربتا نشي ویلې ځکه چې حل په څه باندې داخليږي؟ په فعل باندې داخليږي. او دلته حمزه په څه باندې داخل شي؟ دا په اسم باندې. دویم نمبر چې دا کله چې استفهام انکاری وي، استفهام نو هغه لپاره حمزه راتلی شي او حل نشي راتلی. استفهام انکاری دي ته وایي چې په دې کې د مخاطب تپوس لکه ځان په کول نه بلکې هغه چې انکار تا کړل. لکه ته اتضرب زیدا وهو اخوک، زدا زید وایي حال دا چې دا تاسو نه روړ. مطلب دا چې ته دې کار انکار وکړه که زید مو نه لګي وهو اخوک، دا دلالت بلې خبره باندې کوي چې لکه استفهام انکاری دی. لکه مطلب دا کدا دو سرد شو ونه ویل شي دي شو ونه شي زید اخوک ته زید وایي خپل روړ زید وایي، دا مطلب دی. مطلب ځان پوهه چې وایي کنه وایي. او ازید اخو ازید اتضرب زیدا وهو اخوک مطلب دا دی الکه تزید وایي په داسې حال کې چې تاسو نه مطلب دا چې لکه استاد روړ دی نو تعالی دا نه په کار چې ته څه کې دا وایي استفهام انکاری. پوه شئ چې کله استفهام انکاری وي نو الله کې حمزه استعماليږي حل نه استعماليږي. دریم نمبر کله چې د حرف استفهام نو وروسته امر راشي، د حرف استفهام نو وروسته سره راشي امه متصله راشي امه متصله نو الله کې به حمزه استفهام استعماليږي حل باندې استعماليږي. لکه ازید عندك ام عمرو، ازید عندك نو دلته وذكر د حرف استفهام نو وروسته امر راغلی نه کنه نو دلته کې به حمزه استعماليږي حل باندې استعماليږي. او څلورم نمبر دار چې کله حرف استفهام په حرف عطف باندې داخل شي، حرف استفهام په څه باندې داخل شي نو الله کې حمزه استفهام راوړو او حل استفهامیه به نه راوړو. لکه پوه شو به باندې
ها په دې باندې پوه شوي څلور ځایونه دي چې هلته کې حل حمزه استعمالیږي او حل نه استعمالیږي نمبر 1 ځای پکې څه دی چې کله دا په څه باندې داخل شي په اسم باندې داخل شي او دویم چې کله په دې کې سره شي استفهام انکاری الیس ذلک بقادرین ان الله بقادره مطلب څه نه یعنی موږ وایو بشکا دی الیس الله باحکم الحاکمین ایا الله تعالی دا احکم الحاکمین نه مطلب څه دی او کله چې حمزه استفهام دا کله چې د حرف استفهام نور ام متصل راشي نه لګي هم حمزه استفهام استعماليږي لکه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون او من كان ميتا او من كان کله چې د حرف استفهام نور سره راشي حرف عطف راشي لکه پوهیږي په معنی لکه او من كان افمن كان على بينة من ربه ثم اذا ما وقع امنتم به ولا تستعمل هل في هذه المواضع او بدي ځایونه کې هل نه استعماليږي وها هنا بحث واذا لګي یو بحث ده مطلب دا کنه چې لګي لکه چې بدي ځایونه کې حمزه داخليږي او هل بګي نه داخليږي نو بدي کې بحث ده بحث مطلب یعنی کلام ده پکې او دا وضاحت ته پکې چیر بدي کې دا هل چې نه دا نشرات له او یا بدي کې دا اشاره ده چې بدي ځایونه کې هل چې نه دا هم با دا پس باز ګونه دي سړي چال دغه حل داخلي دي شي او حمزه نشي داخل دي باز ګونه دي سړي چال دغه حل داخلي دي شي او حمزه یا د خبرې د مضبوطولو لپاره په اثبات کې تاکید پیدا کولو لپاره لکه هل سوء بالکفار ما كانوا يعملون اصل کې قد سوء بالکفار په دقیق سره ها هل سوء بالکفار څه معنا ده څنګه آیت مکوه هل سوء بالکفار ما كانوا يفعلون په دقیق سره ها سم معنا رشوه قد ثوب الكفار ما كانوا يفعلون پر سره معلوم بشي کافرانو د ثوب به معنی یو شو او دویم دا دی چې کله دا حل چې نه دا حرف استفهام د نفي لپاره راشي نو لکه حل استعماليږي او نفي دا هر استعماليږي او حمزه استفهام پدای سره هلاک شول کافران ما دا څه چې کول فعلون چاو کول نو هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل بمعنى ته آیا هلاک شول کافران ما معنی نه کو مې په تحقیق سره نو دا قد دا هل دا به هغه ځای کې راځي چې په کوم ځای کې پر مثبت کې تاکید پیدا کول لپاره او مثبت کې د تاکید او کله چې د حرف استفهام د نفي د معنی پیدا کول لپاره هم هل استعماليږي لکه ته هل جزاء الاحسان نه د بدله احسان مگر احسان نو څګور دلګي هل د زمانه موږ ته کوچ آیا بدله د احسان ته مگر احسان نه هل جزاء الاحسان لکه پوښتنه به باندې نو حرف استفهام حروف استفهام کم حروف ته ویل کېږي چې دای په سره نه پوه متکلم د پوه مخاطب نه خبر په باره کې تاسو کوي د لپاره کم حروف دي حمزه او هل بیا هل او حمزه دا دواړه چې له جمله باندې داخليږي په سمه داخليږي که جمله اسمیه او که جمله فعلیه او په هل او په حمزه کې څو فرقونه دي څلور فرقونه دي یو دا چې حمزه په کوم ځای کې استعماليږي وا چې کله په اسم باندې حرف استفهام په اسم باندې داخليږي نو حمزه برازي حل بنارسي ویم نمبر چې کله استفهام انکاری وي نو حمزه برازي حل با نه برازي او کله چې دا حرف استفهام نو ام متصله رااله نو بیا به هم حمزه استعماليږي او حل با اصلورم دا چې دا حرف استفهام نو رسو سره له حروف عاطفه لکه پوه شو مې باندې او دوه ځایونه دي چې جهل د حل استعماليږي او حمزه نه استعمالي کله چې په اثبات کې مضبوطواله پیدا کولی او کله چې حرف استفهام نه نفي لپاره تللی لکه پوه شو مې باندې پورا نه نو حروف تحسیس او حرف توقع او حروف الاستفهام یاد بشي واړوي